کتونکو الف خان شیرپو د کیمرامین یاسر خان سره یو وارې بیا د عبدالله کور ته راغلی یم چونکې موسم ښه ده ډېر سازګار شو. عبدالله نن کمره کې پروت دی. عبدالله سره ما دا چینو واده کړی و نو هغه ما وی چیني نه دي ما اخیستې دي خو د وعدې مطابق چې کوم دی عبدالله لکه هغه دوکان کې رانه پاتې دي نو دا چیني او دا مې ورپسې یو بل کابلي ماما وی چېرې روخبزه نو ما یو خو مې ورکړی دی نو یو بل هم وله ورکړه نو انشاءالله بیټري هم دغه کوو خو داسې به کوو که نه عبدالله چې پیسې به جمع کوو لکه ستا په دغه چې څنګه تا وي چې 2 لکه روپۍ لګي که نه نو د دغه 2 لکو روپو دپاره بندوبست کوو نو یو ورور چې کوم دی نو 3,000 روپۍ دا مشال نومې ورور چې کوم دی او مشاله تا 2,000 روپۍ یو زنانه لپاره هم رالیږلې دی. الله پاک دې تا سره ډېر اجر درکړي ورچا چې سره کومک کړی زه ته دوا کوم ولې چې خلک ډېر ضرورتمند دي. او بل یو ورور 3,586 پیژنې مینار څوک چې دی خو په ایزي پیسې ماته رالیږلې وي دا خو دا پیسې ځان سره ونیسه عبدالله خو دا پیسې به ځان سره جمع کړې چې دا ستا علاج وشي ښه دا چې ما سره چا کومک کړی دی که نه چا ما سره مرسته کړې الله د ژوند په دواړه جان اخیسته کړي او موږ سار دا مشوره کوله چې موږ ویل دا پیسې چې کوم دا سودا خو خدای اوس موږ ته راکړه الله لکه سودا راته ښه پور کړه نو موږ ویل موږ به دا یو روپۍ جمع کوو او په دې به موږ ځان ته د علاج غم وکړو نو کور والا زمونږ هغه ګوره زمونږ هغه صندوق ته صفات هم شاته وګوره که ښکاري سره ګوتی ده زمونږ پیسې په دای کې اوس فلحال پرتې دي سړی پیسې تاسو موږ راکړي دي که نه نو موږ په دای کې ځان له ایښي دي نو دلته ورته زه پروت یم نو بس غله ډېر شوي دي دا خو دا نو دا موږ سوچ کوو موږ دا پیسې اوس موږ نن جمع کوو سودا خو شته موږ کره که نه سودا شته نو موږ ویل دا پیسې موږ یو روپۍ جمع کوو دې لپاره به جمع کوو چې زما علاج زه راپاڅېږم الله به هر څه بیا ټیک کړي زما مین شی زما پاسېدل چې روغ شم نو بس هر څه بیا ماشومان به م الله وساتي دونه به چې خپل بچو له بر زه ګټلی شم او دا کومک چې ما سره څوک کوي که نه دا خو مړه چا خبره په دنیا کې دا کاغذونه دي که نه خو دا دغه دنیا ګوره نیکیانې دي دا ګوره دا ګوره خلک وایي کپن سپین دی خو کپن کې ګوره جیب نشته رونشید رحمت الله علیه سټیم کې مړ کېدو وفات کېدو خپل وزیر ته ویلی کپن نه به زما دا لاس داسې رابار کړي په دې کې باچا صاحب څه راز دی دنیا باچا یم وایي وخت دور باچا تېر شومه دنیا ته ښیم چې دا وګوره خالي لاس روان یم سلطنت ټول زما دی او کپن کې خالي لاس روان یم ګوره سوچ وکړئ دې خبرې ته نو چې دا مخکې لاړی دا هغوی ما ته راکړې هغوی سره ختمه شي خو دا مخکې لاړې اوس خو ګرمي ده واوره څنګه روړی واوره چاته روړی واوره د ما چاته کیسه کړې زما خور د مله شربت رالیږي هغوی کره پرت شته نو مونږ کره ماشوم رالیږه چلته کې او څه خبره ټیک ته هلته زموږ یو بل زما د کور والا ملګرې ده او دغه سیب شاه دی نه سیب شاه دوکاندار خوا د کور دی هغه موږ د پی راکوي مازدیګر کې لکه موږ ماشومان ډیلي ځي زه به ورته یم هلته نه به واوره م راوړي واوره لکه واوره تنګې راته شته یو جام دوی موږ له راکوي نو بس زه به دا وایم چې دا کومک نه دی ګرانو کتونکو څنګه چې دی وایي که نه وي دا زمونږ بکس دی وګورې دا یې بکس دی دی بکس دی ښه دا پکې دی پکې لامونه وایي زما چې هوا د کوم ځای نه راځي زه سوچ کې تلم چې هوا د کومې راځي خو هوا زما په سر باندې وه دی پکې دی دا د دوی کمره ده. ګرانو کتونکو 2 لکه روپۍ د عبدالله په علاج خرچه راځي. عبدالله ته مې وي چې دا زما د طرف نه دته 15,000 روپۍ میلاو شوې نغدې یو بل رور چې کوم دی نو 15,000 عبدالله 15,000 لږ چینی سودا که نه سودا خو برابر غالبا او 15,000 نن سهار 10 بجې میلاو شو که 2,000 مور لم ورکړې 2,000 هغې شي 15,000 تا شي 2,000 هغه شي. ګرانو کتونکو دا سړی ډېر زیات حقدار دی ډېر خلک ضرورتمند دي خو عبدالله 4 بچي دي او هغه وایي چې زه جوړ شم سوالګر نه دی دا 2 کاله په دې کټ پروت و ښه د اخره کې مجبوره شو نه چاته آواز کړی دی او نه دا دغه کړی دی خو 2 کاله پس چې کوم دی تنګ شو نو الف خان پسې لاړ شو نو الف خان پسې 2 هفته نیمه ګرځېدلي دي الله دې کړي چې د الف خان دغه خواري دغه خسه دغه په ځای راشي. ګرانو کتونکو دوی سره موبایل نمبر نشته ها نه د موبایل شوق کوي او نه موبایل ساتي دغه ستا د وړاندې دي خو زه په دغه کیمره راځم او چې څه وینو د عبدالله لی ورکوم نو خو تاسو سما سره کومک او مرسته کوئ نو امید او بروسه ساتئ چې دا ستاسو د روپۍ نه ده دا به ده ته رارسي او چې کله مې 2 لکه روپۍ برابر کړې نو ورته یم چې عبدالله علاج وکړه راپاسه یو صحیح ده عبدالله راپاسه چې ځو ګاډي کې 2 لکه خدای برابر یې کړې لفان شرپو ته به زه ویم چې راځه وروره اوس لاړ شو علاج او دا مرض که الله که کولم که نه انشاءالله ستا په لاس به زه ښه کېږم او خوراک کولی خو اوس خوراک
هغه مخکې خو به خوراک ډېر دغه و که نه اوړه به دې خوړل چې میلاوېدل به یا به نه میلاوېدل که نه ما به اکثر که نه ګوره دا د چیني من که نه ډبي کې چیني هغه دی که نه لکه زما خوراک صرف دا چیني وه او روټۍ وه لکه زه به چې وږی شوم که نه ما برک پشر به لو شو نو ما بس نور څه نه وه او چیني به راکره وه نو بس ما به چیني راواخېسته روټۍ مې راواخېسته کوله بس روټۍ دا اوبه مې دي دینه مې سره ګوټ کوه او چیني مې خوړه روټۍ مې خوړه ما ته ډاکټرانو وایي ته به وایي لکه ویل نه دي پکار خلک وایي دا اوس څه ګډې وډې وایي که نه او ډاکټران ما ته وایي ته د چیلي یخني که خورې نو ستا په وجود کې به د بیمارۍ سره جنګېدو لپاره طاقت یې وایي لکه چیلي کې سپینه یخني نه کوي هغې ځان له روټۍ ما ته غوښه هم درله ښه ده او ټینډې شو کدو شو لکه دا صرف چیني خوړل نو بس چیني نو هر څه به خورې بیا که ده کله به وړه خوراکونه وشي لږ ټیک شي دوه تاسو مخامخ یم رنګ مې ستاسو مخامخ دی هر څه مې تاسو مخامخ دی تاسو ټینډې مال راوړی وې ماشاءالله کوره داسې مزدار له غوړو کې سري کړي او بس رای کې او داسې خوند ورسره وکړي چې داړه مې پیسې راغونډ شي نو اوس کول ته مې دا خبره کوله سهار مولویان ته به نیم کیلو چیلي غوښه راوړم تنګي کې یو سړی د قصاب دی خدای دې مړه په دواړه جانه جنتي کړي او 200 روپۍ نیم کیلو ده هماله نیم کیلو به 500 راکړي زما د حاله خبر دی هغې ما سره لکه کور والا مې ورشي نو سودا هم نوره ورکوي لکه ټکه پکه لکه اډوکي مډوکي ورکوي کله نه کله موږ اکثر میاشت کې یا څوک پیسې راکړي لکه څوک راشي که نه ځان له نیم کیلو اکثر وړم په ټینډو کې ځان له واچوم نو په هغې سره بس بیا زه ښه یم او چې ولګه تېرېږي نو خو بیله یې بیا که نه اوس خو خوراک کوه اوس نه نه اوس خوراک اوس هغه تا چې غوښه راوړې وه که نه هم نیمه پخ کړې نیمه هغه د راوړې پرته دی هغه اوس پخوو پرون نیم پخ کړې وه چرګان وروړو مور لري هر څه مور ده اسار یو ټیم غوړي و غړیا مور مې ته بلوز ګیله وکړه بچي غوړي خو من کنه ختم شو معلومه الله شته کنه ما چې دنیا کې ختم شو بره په اسمان کې سر د مور دوا ده ښه مثلا یو ټیم غوړي مې مور لا ورکړل او سودا مې وستا چې کوم راټول مو سره مور ته مو خورا او زه هم هغه پلارم د په کټ پروت دی په پالیش پروت دی ګرانو کتونکو به دغه کمره ده زمونږ د غټو خلکو هغه وګورئ که نه دا کپړې ځوړندي یې په المارۍ کې ده وګورئ دا غونډ سیسټم دی بس دا د دوی هغه استوګنه ده قبر نه بل لږ شان دی غټ دی ښه او زمونږ 2.5 ګزه ځای دی ښه عمل به هم په کار راځي نه هم کنځلې په کار راځي ګورې دا کنځلې او دا مړه موږ خلک کم ځای ته ورسېدلي موږ پښتانه په څه کې پراته کنځلو باندې یو خبره به زه وکړم یو حدیث رايات چې خو بګېږه ما ته به دا ډېر حدیثونه بیانې خو ما ټول عمر علماو سره تېر کړی که نه نو یو غټ بزرګ و عالم و نو هغه په جومات کې بیان وکړو نو یو سړی کور ته لاړو نو هغې پسې ډېر زیات رد بد وویلې نو یو چا واورېدلې نو ورپسې لاړ ویل ملا صاحب تا پسې پلانې خو ډېر رد بد ویلې خاص هم خوشحاله شو کور هلته شابه حلوا پخه کو پیرني پخه کو مینچې پخه کو توره چای پخه کو کور هله ما نه ټیش ټپه سامان تیار کو او شاګردان دل دا راواله راځئ ما سره لاړه د پلاني ور وټکو پلاني او راوته وای ښه زه څوک پلانې یم مولی ښه هغه دا سامان درواله که دا ستا تحفه ده او چې کتل سړي په سترګو کې وښکړ ملا صاحب تا پسې خو ما څه مراد بد ویلي تا خو زبردست کار کړی دی دا ما نه دومره بوج کم کړی وای زه دې نیکي تا سره نشم ادا کولی وای ته چې څه ویلي دی که نه وای تا داسې کار کړی ته دنیا خو پرې د آخرت بوج زما کم کړی زه خوشحالۍ نه تله دا الوا او دا پیریني او دا چای نه در کوم نو په دې لبخان استاد ته مه خفه کېږه تا په څوک رد بد دوی که نه دی زه ګرنټي در کوم هغه داسې لکه ته کور کې ناست دی هغه تا په صابون لمبۍ لګیا دی څنګه دی لمبۍ د ګناهونو نه دی لمبۍ تا یاد لره ګورې تا په څوک سم وي هغه تا ګناهونو نه لمبۍ ګورې په دې به تړه نه وې ته به غټ ساتې ساده کار نه دی دا به نبي علیه السلام کو د کونډو د غریبانو د مسکینانو مرسته به نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې کوله ته بړن ته بړه غټ ساتې دا یاد اما دا ما ته جینۍ واغېسته پېښور کې پاتې کېږي قاري صاحب ته قاري صاحب ورته په جومات کې پیسې لګوم قاري صاحب ته هغه جینۍ وویلې لکه زمونږ د پیان پېژانده که نه وایي دې جومات کې لګوي ما تا نه غټ جومات ما ته وایي معلوم دی دا پیسې ما ته راکړه نو هغه راله په خپل لاس لاړه شیرپا او سینجي پمپ سره پورجي دوکان دی که خیال دې کړی شیشو والا هغې نه ماته هغې راوړه او 100 روپۍ بیا مله هغې نغدې راکړې 100 واټ بیټري ده ایک سایډ او ماشاءالله ډېر ښایسته کار کوي ښه ګرانو کتونکو اوس عبدالله داسې خبره وکړله چې اوس ما پسې چا خبرې کړي دي چا پسې وګرځم چې ګفټونه ورپسې یوسم د انعام قابل یې غورې ښه تکړه شي زه به داسې کار والله عبدالله راته ذهن بس کوله وکړو عبدالله داسې د کار خبره دې وکړه که نه چې مړه بسې نه او دا خو د 2016 نه روانې دي بیا 2018 کې او بیا چې 20 شو دغه شو ګرانو کتونکو عبدالله سره تاسو کومک کولی شئ مرسته کولی شئ چې د علاج وشي د خپلو بچو له پاسي دی د دې دا کور دا دغه دی ګوره هغه زه کور والی نه دا ګنډل کوي او د دې ګنډل نه دا کوي او هغه عادي ده عادي ته خاوند چې کوم دی هغه د پاکټ پروت دی
او مور یې نن هغه عبدالله و چې نن مې مور هم هسپتال ته بوتلې وه سترګې ښه مور ته یې ول اپرېشن ولیکه عبدالله وایي 2000 روپۍ عبدالله و چې نن مې په مور ولګولې او د مور یې راته اپرېشن ولیکه او د هغې هم چې کوم دی هغه دی چشمې باقاعده هغه هم په چشمو شوله او خاوند یې بیمار دی نو بس الله دې صحت ورکړي ګرانو کتونکو کومک کوي ډېره مننه خوشحاله